ډیرو محترم مسلمانانو، نن یو بهترین وظیفه د سورت یاسین وظیفه ده او بیا په سورت یاسین کې مبین دی د هغې یو زبردست او طاقتوره وظیفه ده. نو دا وظیفه چې کم انسان وکړي، الله جل شانه د هغه انسان دعاګانې قبلی، حاجتونه پوره کوي، مشکلات اسانوي او هر تنګای کې ورته الله جل شانه لار وباسي. دا په مدرسه کې هم په طالبانو کولی کېږي او زمونږ استادان هم په طالبانو باندې چې څه مسله ورته پیښه شي نو طالبانو ته ووایي چې ماله دا ختم وکړه او هغې په یو مبین سره په دې طریقې سره، یعنی هغه طریقه راته زه ښایمه، اسانه طریقه ده، یو فیری صرف انشاءالله وکئ او بیا دعا وغواړئ. نو چې زمونږ استادان هغه محترم چې د ګناهونو نه ډېر زیات پاک دي، ګناهونو سیټ ته ډوزي نه، محترمو د هغوی حاجات پې الله تعالی پوره کوي، مشکلات پې اسانوي. نو تاسو ته هم پکار دي چې دا وظیفه ځان له یو وارې صرف وکئ، یو ورځ یې وکئ انشاءالله، یو مرتبه انشاءالله وکئ، یو پرې سورت یاسین شروع کئ او انما امره اذا اراد ان يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون. دې کې سورت یاسین ختمیږي یعنی یو پیرا به سورت یاسین صرف وای، تلاوت په صرف یو پیرا کوي د سورت یاسین. خو هغه کې چې کوم و مبین راځي، ست و مبین په یو مبین باندې به ادریږي، لږ سټیپ کې او لږ شان هغه یو وظیفه ده هغه به ورسره کې او بیا په دغه یو مبین باندې چې دغه وظیفه ورسره وکړي نو دعا به غواړي انشاءالله چې ستاسو حاجات په الله تعالی ډېر زر پوره کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېر معزز او محترم او قابل قدر مسلمانان ورونو خویندو او هغه مسافر کم چې بهر وطنونو کې زندگی تیروي، الله تعالی د هغوی زندگی د خوشحالو نه ډکه وګرځولی کړي. که د افغانستان مسلمانان دي او که د امریکې دي او که د برطانیې دي، که د هر ځای دي زمونږ غږ اوري، وظایف کوي، الله جل شانه دې په خپلو خوشحالو ډېر خوشحاله کړي او ټولې مشکلات او بیماری دې الله جل شانه ختم کړي. محترمو، نن چې زمونږ کومه وظیفه ده هغه د سورت یاسین ده او سورت یاسین د الله جل شانه د کلام زړه دی، یعنی د قرآن مجید زړه کم یو دی سورت یاسین دی. او په سورت یاسین کې به یو داسې وظیفه محترم مسلمانانو چې هغه وظیفې سره الله جل شانه د انسان حاجات پوره کوي او و مبین دی. په یو مبین باندې دعا غوښتل، په یو مبین باندې دا وظیفه کول. راځئ هغه وظیفه راته ښایمه. داسې کار به وکړو، بیا خو به اودس چاره دام وکړئ، صحیح شو. د هغې نه پس په قرآن مجید راواخلی، په قرآن مجید کې به سورت یاسین راوالی. سورت یاسین دې راواړو نو شروع به وکړي بسم الله الرحمن الرحیم. خو د شروع نه مخکې به 11 پیرې درود ابراهیمي وي. 11 کراته کم درودو کم چې موږ په مانځه کې وایو هغه به صرف 11 پیرې وي. هغه 11 پیرې به بسم الله الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. دې ځنه دې شروع کړه نو تاله به لومبې مبین راشي، حتی به دماغ کولاو کې یخ په شیخ، کو زنانه او کو نارینه. نو د مبین ته به سوچ کې چې د مبین تا نه وانه وړي، خاصه نه ته په سوچونو فکرونو کې مبین در نشته وړېدلی، نو بیا به دوباره د سره کې سورت یاسین. نو چې کله لومبي مبین ته راورسې نو په لومبي مبین باندې به ودرېږي او یو پیره به درود ابراهیمي وي، یو پیره صرف موږ چې کوم مونځ کې وایو هغې نه پس په یو پیره سورت فاتحه وي الحمد شریف، د هغې نه پس په 3 پیرې سورت اخلاص وي قل هو الله احد او بیا به یو پیره درود ابراهیمي وي. صحیح شوه. په دقې مبین چې ودرېدې دا عمل دې وکړو، وظیفې دې وکړې، بیا به دعا وغواړې، کوم حاجت دی کومه مسله دی ده هغه به الله جل شانه ته وړاندې کړي چې الله ستا د کلام تلاوت مې وکړو، وظایف مې وکړو، الله ته زما په حاجت نګهبانې، ته زما په حاجت باندې پوهه ذاتې، الله ته یې کولی شي زما حاجت پوره کړي. دا لومبی مبین شو. په دویم مبین بیا یو پیره درود ابراهیمي کوم چې موږ مونځ کې وایو دا، بیا یو پیره سورت فاتحه او 3 پیرې سورت اخلاص قل هو الله احد او بیا یو پیره درود ابراهیمي. دا دې وکړو
دې نه پس بیا دعا وغواړئ، کوم حاجت دی کومه مسله ده هغه به الله تعالی ته وړاندې کړي. بیا دریم مبین ده چې ورسې نو بیا یو پیره درود ابراهیمي، یو پیره سورت الحمد، سورت فاتحه، درې پیره سورت اخلاص قل هو، او یو پیره درود شریف. بیا په څلورم پنځم شپږم اووم مبین ده چې راورسې اووم مبین باندې به هم دا عملو کې یو پیره درود ابراهیمي، یو پیره سورت فاتحه الحمد شریف، یو پیره سورت اخلاص قل هو الله احد سورت، یو پیره بیا درود ابراهیمي. صحیح شو؟ بس دا چې کله ته آخري ست اووم مبین ته ورسې نو بیا به سورت یاسین ختم کې ها. په دې آیات کې به لګو درېږي انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. الله ته چې د کم سیز اراده او کولو غواړي، پیدا کولو غواړي، وجود ورکولو غواړي الله، نو ته ورته کن ووایې چې موجود شه، فیکون هغه موجود شي. نو الله زما د حاجت ته هم کن فیکون شه. دغه آیات به 314 پیرې وي. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، دا به 314 پیرې وي. مخکې وروسته به دې نه هم درود شریف چې څونه دی ویلی شو، او بیا ګړګړا فن سره، په ژړا سره، فریاد سره، په عجزۍ سره ځان وړوکی حسابول، الله جل شانه ته غټ نسبت کول، چونکې غټ دیم الله جل شانه. دغه طریقې سره به انشاء الله العزیز یو پیرې سره ستاسو هره مسله، قرضونه وي، کورنۍ پریشانۍ وي، بهرنۍ پریشانۍ وي، د مسافرو پریشانۍ وي، نور څه تکالیف وي، غمونه وي، رشتې مسلې وي، د محبتونو جایز چې نکاح دپاره وي، د هغې مسلې وي، کومه مسله تاسو ته شته که نه، یقینا هغه مسله به الله جل شانه ضرور پوره کوي. نو فریق نږدی چېرته کې دا وظیفه په اخلاص او په یقین او په شوق او په ذوق سره خامخا وکړئ. موږ ته هم دعاګانې کوي، موږ تاسو ته دعاګانې کوو انشاء الله. عمرې له هم زما روان یم، خصوصي دعاګانې کې به انشاء الله تاسو